بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا مولانا محمد. رب زدني علما، رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل اصول الفقه مبنى للشرائع والاحكام واساسا لعلم الحلال والحرام، وصيرها موثقة بالبراهين والدلائل وموشحة بالحلي والشمائل. والصلاة والسلام على سيدنا محمد الذي أجرى هذه الرسوم إلى يوم الدين، وأيد العلماء بالأيدي المتين، ورفع درجاتهم في أعلى عليين، وشهد لهم بالفلاح واليقين. وعلى آله وأصحابه الهادين المهتدين، وتابعيهم وتبعهم من الأئمة المجتهدين، وبعد. اول خو دا خبره دا کم تاسو په ټولو کتابونو کې وکړه چې لو مصنف رحمت الله علیه د خپل کتاب شروع په بسم الله او الحمدلله سره کړی دا د پنځو وجونه. یو وجه دا ده چې دا د قران مجید ابتدا کړی دا چې په قران مجید ابتدا دي دا هم په بسم الله او الحمدلله سره شوی دا اوس کې چې ګوره دا دغه ګوره بسم الله والحمدلله سره شوی دا، نو بدی کې هم په بسم الله او الحمدلله سره د خپل کتاب شروع وکړه. ویم نمبر د برکت حاصلولو لپاره چې د الله تعالی په نوم باندې برکت حاصل کړل د دې وجنه د تلنه دا سره وکړه دا د پوتنه دا الله تعالی په نوم باندې د برکت حاصلولو لپاره. درېما چې دا د سلف صالحین اقتدا کړی دا د سلف صالحین خپل کتابونه په بسم الله او الحمدلله سره شروع کولو لهم دا غوي ابتدا کړی دا. درېم خپل عقیده واضح کړی دا چیرې مشرکانو خپل کتابونه د خپل بوتانو په نومونو باندې با شروع کول، نو د خپل عقیده واضح کړی د ګورې چې زه مشرک نه یم، زه مسلمان یم، د الله تعالی په نوم باندې شروع کوم. پنځم نمبر د حدیث اقتدای کړی دا چې په حدیث کې راغلی دي كل امر ذي بال لم يبدا فيه باسم الله فهو اقطع، بل روایت کې فهو ابتر، وبل روایت کې فهو اجزم. چې هر محتم بشان کار چې بغیر د الله د نوم نه شروع شي ناغه ناقص وی، لنډه بوجي وی او ناتمام وی. نو بدی سلورم پنځم جواب باندې اعتراض ده چې دا کوم حدیث ته موږ ته فرمایو چې کل امر ذی بال لم يبدا فيه بسم الله، دا خو د الحمدلله مبارک هم راغله ده. کل امر ذی بال لم يبدا فيه بحمد الله، دا پای کې هم راغله ده. نو دلته دا چې بسم الله سره شروع وکړه، نو دا حدیث باندې خو عمل شو، خو دا الحمدلله باندې خدا شروع نه کړه کنه، اول دی بسم الله وی، دا غینه بعد الحمدلله وی. نو جواب داره دا جواب د مکه په دې خبره منځان په کول وکړ چې د ابتدا درې قسمونه دي: ابتدای حقيقي، ابتدای اضافي، ابتدای عرفي. ابتدای حقيقي دي ته ویل کېږي چې د مقصود او غیر مقصود واړو نه مخکوي. ابتدای حقيقي دي ته وایي چې د مقصود او غیر مقصود واړو نه مخکوي. او ابتدای اضافي دي ته وایي چې د باز په نسبت سره مخکوي او د باز نو وروسته وي. ابتدای عرفي دي ته وایي چې د مقصود د مخکوي او په عرف کې هغه ته ابتدا ویل کېږي. نو په بسم الله الرحمن الرحیم سره ابتدای حقیقي اوشولا، په بسم الله الرحمن الرحیم سره ابتدای حقیقي اوشولا، ځکه چې دا د مقصود او غیر مقصود دوانو نه مخکې دي. په بسم الله په الحمدلله سره ابتدای اضافي اوشولا، ابتدای اضافي او ابتدای عرفي اوشولا. ابتدای اضافي څه اوشولا چې دا اگر چې د بسم الله نه خورستو له خو د نور کتاب نه مخکې دي، د دې وجنه دا ابتدای اضافي ده. او درېما چې دا ابتدای عرفي ده چې دا ځوانه د بسم الله او الحمدلله ځوانه د مقصود نه مخکې دي. واټو مې باندې بیا په بسم الله الرحمن الرحیم کې یو خبره ده چې دا با د سره بار راغل دا موږ په شرم تعامل کې او بیا په نورو کتابونو کې پروت کل اصول شاشي کې موږ ویلي چې بعد له سمانو ته پر راځي دلته کې د بابا غله سمانو کې درې معنی سي کېږي. نمبر 1 بعد استعانت لپاره، نمبر 2 بعد مصاحبت لپاره، نمبر 3 بعد برکت لپاره. نه دغه وجنه دلته کې دا پای ذکر کړی دا اسم منتبه کې بیا نه اسم په اصل کې اسمون او په اصل کې اسمونو. نو تاسو الله کې خبره کړی چې یا خو یاده علامه او یا جندا بلندی دا شوی ده. الله دا دنه دا الله تعالی اسم ذاتی دی، دا الله تعالی اسم ذاتی دی، اسم اعظم دی. د دین علاوه دا څومره نمونه دي د الله تعالی دی، دا ټول د الله تعالی صفاتی نمونه دي. د الله تعالی ذاتی نوم صرف یو دی چې هغه الله. بیا لفظ الله
دا عربي ټکی دی او کا عجمی ټکی دی نو په دې کې لوی اختلاف ته پروس کړه د سمرا الارواح ویل نه کنه دا خبر او کې دا سکړي چې یو خلاول په دې کې اختلاف ته چې دا عجمی دی او کا عربي دی کوم علماء کرام چې فرمایي دا عربي دی نو بیا دا په دې کې اختلاف ته چیرې دا جامد دی که مشتق دی بعض علماء کرام دي ته تللی دي چې دا جامد دی لکه څنګه چې دا الله تعالی ذات لم یلد ولم یولد دی نه دا نه څوک پیدا دي نه دی چا پیدا دی دغه شان دي دا الله پاک د ذات دا هم جامد دی نه دی چا جوړ نه نه څه جوړي صحیح شولا بیا بعض علماء کرام فرمایي چې لفظ الله دا مشتق دی اوس د دې مشتق منه څه شری جو بای کې بیا ځان اختلاف ته ولها یالهونا یا الها یالهونا الہ د په اصل کې الہ حمزه حذف کړی شوی دا د دې په عوض کې الف لام په شروع کې راوړل شوی الله ته جوړ شوی او د تجوید قاعده د لفظ الله د لام مکه زبر راغله د لام هټ ویلېږي جمله الله بیا لفظ الله د دې تعریف سره اسم لذات الواجب الوجود اسم لذات د په کتاب کو بخبر روان دي اسم لذات الواجب الوجود المستجمع لجميع صفات الكمال المنزه عن النقصان فاشوي اسم لذات الواجب الوجود دا الله نوم دې د داسې ذات چې واجب الوجود دی منطق کې ویلي دي وجود په درې قسمه ده واجب الوجود ممکن الوجود ممتنع الوجود ممکن الوجود دی د وایي چې داغي وجود او عدم واړه برابر وي لکه انسانانو او پیریانان دا څومره چې دي دا ټول ممکن الوجود دي دنن سل کاله مکه زمونږ نو نشان نو او دنن سل کاله بعد به زمونږ نو نشان نه وجود او عدم واړه پر راځي دا ممکن الوجود دي واجب الوجود چې باغ باندې دا وجود همیشه نه دی او همیشه به وي چرته په دنیا کې په کائنات کې څو وخت ناراضي چې اني موجود او دا صرف او صرف د الله تعالی ذات ته چې دا واجب الوجود دی ځکه دا ټول دنیا او د ټول دنیا د سندونه نو پیدا او الله تعالی موجود وو او دا هر څه ختمي او بیا هم د الله تعالی ذات دا موجود وي الله پاک فرمای لمن الملك اليوم نو د بچا د چا د پاره په دنیا کې به وی چې کله صدایم او صدایم نه څوک جواب ورکوم کنه الله پاک په خپل منو لله الواحد القهار نو دا الله تعالی ذات او ممتنع الوجود ته ویلېږي چې داغي وجود تر نه نومي خو دغه نه وي وجود نه وي لکه به حیات دی او د سی وبدي وي او چې انسان اوس کې بیا د مرګي نو مرګ به ناراضي ندینم کوشته خدا او تر نشته موجود نه دي د دې وجود ممتنع دي وایي چې صرف الله پاک ذات دې چا باندې با زوال ناراضي بابا مرګ ناراضي نو بار څه باندې مرګ راځي او المستجمع لجميع صفات الكمال یعنی څومره د کمال صفات دي څومره چې د پوروالي صفات دي څومره چې خولي صفات دي دا ټول په الله تعالی په ذات کې موجود دي دا الله تعالی په ذات لره هغه ټول صفات الله پاک ذات راجمع کړي دي المنزه عن النقصان المنزه عن النقصان د نقصان نه د عیب نه د کمی نه د کوتاهی نه د دې هر سنه الله پاک د هر قسم عیب نه الله تعالی پاک او صاف ده اسم لذات الواجب الوجود المستجمع لجميع صفات الكمال او المنزه عن النقصان دینه بعد دو صفاتونه د الله تعالی ذکر کړل شوی دي یو رحمان او یو رحیم رحمان او رحیم دواړه د مبالغې سګي دي ماده دواړو را میم ده رحم والا ماده ده د دواړو کې فرق داره په رحمان کې دواړو کې فرق شته کني سره نو درې قولونه دي په دې کې باس وای چې دا رحمان او رحیم دا دواړو په دې کې تساوي ده دواړه یو شی دي ځکه په دعاګانو کې راځي یا رحمان الدنيا والآخرة ورحيمهما نو دا رحیم او رحمان دواړه بعض وی چې دا رحمان په دې کې مبالغه سیوا ده ځکه چې په دې کې حروف سیوا دي او زیادت المعانی تدل على زیادت المعانی لا زیادت الحروف چې زیادت حروف دا دلالت کوي په زیادت معنا باندې نو پر رحمان کې حروف سیوا دي پر رحمان کې 65 ټکی دي پر رحیم کې 60 ټکی دي نو رحمان کې مبالغه سیوا ده رحمان هغه ذات ته ویلېږي چې دا رحم عام وي په دنیا کې او په آخر کې او دا رحم عام وي په دنیا کې په مسلمان باندې او په کافر باندې ځکه دا کافر د الله تعالی نه فرمانی کوي سره د دین چې الله پاک پیدا کړی دی سره د دین چې الله پاک د خوراک څخه ودار څخه تنظیم کوي سره د دین چې الله تعالی دومره انعامات فکر چې الله تعالی فرمایي و ان تعدوا نعمت الله لا تحصوها کله چې الله پاک نعمتونه شمارل وغواړي نو تاسو بشمار نه کوي راګیر باندې کوي د دې مثال لري انسان زما کور ته راغی او ما داغه دراتلو ته ډیر خپل استقبال مې وکړو داغه د خوراک مې خپل خیال وساتو داغه د اسکاب مې خیال وساتو داغه د آرام مې خیال وساتو خپل توفیق مې ورور کړې ډالۍ مې ورور کړې هر شی مې ورور کو او چې کله هغه تلو
نو زما غونډي وی پلار باندې ولنو نو زما غونډي له خپل کپڑے ورکړل بل کس له یو شل روپے ورکړل بل کس له یو څو ورکو بل ورکو نو زما په دې ځل کې پتا راځي چې الګ هر څه خو له ما او خدای د خور رکړه او ته جو استا مقرره له تو په بل چا بزي چې په انسان پرې باندې کړو نه الله پاک ور موږ سره کړی دي او دا انسان د الله پاک نه ماته یو بل ته سجده لګي نو یک چې ته په دا باندې راغې په انصاف باندې په دا باندې نو دی الله پاک له دی الله پاک به انسان له ګټو باندې ور کړی دغه چې هر څول الله پاک ور کړی دی او بیا هم دی الله پاک نه ما سیوا بل ته سجده لګي نو ورسو وایي به معنی ها خو الله پاک رحمان ذات دی په دنیا او په آخر کې په دنیا کې الله پاک په انسان باندې رحم کوم کړي په زناور باندې رحم کوم کړي کړي کافر دی او کړي مسلمان دی انسان او په آخرت کې رحم دا خاص دی صرف په مؤمنانو باندې وي په کافرانو باندې باندې واښوي نو رحمان او رحیم دا ځوانه د مبالغي سری دي او دا لري الله پاک د پاره صفاتونه دي نو رجل عرب هو تاسو پرې نه هو کیس د کړي شر پرې اسم باندې زیات ذکر چې د بهر فجر د ودینا الله الرحمن الرحیم پرې دریوانو باندې دا کسره ذکر چې دا مضاف له جوړي او دا ټول بیا جار مجرور ظرف مستقر متعلق ده یا اشرعوا پورې یا ابتدئوا پورې کما قراولي هم سیدا کورست راولي هم سیدا اشرع بسم الله الرحمن الرحیم ابتدئ بسم الله الرحمن الرحیم یا بسم الله الرحمن الرحیم ابتدئ بسم الله الرحمن الرحیم اشرع دا ټول تراکیب تاسو مخکې کړی دي بل الحمد لله الذي الحمد لله کې الف لام ده الف لام په دوه قسمه باندې ده یو الف لام اسمی ده یو الف لام حرفی ده الف لام اسمی هغه الف لام ته ویل کېږي چې په اسم فاعل او په اسم مفعول باندې داخل شي په معنی الذي باندې وی لکه الضارب بمعنى الذي ضرب او المضروب بمعنى الذي ضرب ندید الف لام اسمی وي د دې نه علاوه چې په اسم فاعل او په اسم مفعول باندې کوم الف لام نه راغلی نو هغه ته ویل کېږي الف لام حرفي څور دی الف لام حرفي اول الف لام حرفي په دوه قسمه ده الف لام حرفي زائد الف لام حرفي غیر زائد الف لام حرفي زائد هغه ته ویل کېږي چې دا غي په لری کولو باندې په کلمه کې څه نقصان ناراضي الف لام حرفي غیر زائد هغه ته ویل کېږي چې دا غي په لری کولو باندې په کلمه کې نقصان راځي الف لام حرفی زائد مثال هغه الف لام کوم چې په اسم جامد باندې داخل شوی کوم چې په اسم جامد باندې داخل شوی لکه الشمس پرېګه الف لام دې کته چې بدا پکی او کنه خو فائدہ نه کوي القمر پرېګه باندې الف لام دې نو بدا کپکی او کنه څه فائدہ نه کوي ویږي به معنی یا الحسن والحسين تاسو برینا وګي مثال الحسن والحسين لکه حسن نجانمی او بری باندې الف لام داخل شي یا الحسين حسين نجانمی بری باندې الف لام داخل شي نو دا الف لام حرفي دی او زائد دی حرفي خو ځکه دی چې په اسم فاعل اسم مفعول نه راغله زائد ځکه دی چې بلر کول باندې په کلمه کې نقصان ناراضي ویم نمبر قسم الف لام حرفي غیر زائد هغه ته ویل کېږي چې په لری کول باندې په کلمه کې نقصان راځي د الف لام حرفي غیر زائد څلور قسمونه دي څو قسمونه دي څلور قسمونه دي هغه څلور قسمونه کې وجه د حصر لاره چې مدخول د الف لام بخالی نه د دوه حالونه یا به مدخول د الف لام یا به جنس مت مراد وي یا به افراد مراد وي یا به جنس مراد وي یا به افراد مراد وي که جنس ته مراد نو بیا به د الف لام ته ویل کېږي الف لام جنسي څه ورته وای او که افراد تی مراد نو بیا مخالی نه دوه حالونه یا به کل افراد مراد وي یا به بعض افراد مراد وي که کل افراد تی مراد وي نو دې ته ویل کېږي الف لام استغراقي د الف لام جنسي لپاره مثال ان الانسان لفي خسر نو دلته دا الف لام دا الف لام جنسي ده او کچته مدخول الف لام افراد وو نو بیا به کل افراد وي یا بعض افراد وي که کل افراد نو بیا کل افراد نو بیا دې ته ویل کېږي الف لام استغراقي صورت لګي الف لام استغراقي او که بعض افراد مرادون دا بعض بخاری نه دو قانونا یا بعض بخارج کی متعین میں یا بخارج کی متعین نہیں که بخارج کی متعین الف لام عادی خارجی ته او کنه جو بیا الف لام عادی زین انا که پوښتنه به معنی وس دا خبره خوش ولا وس پر الحمدلله کې د الف لام ده دا پکې کم یو ده نو دې کې درې قولونه دي یا خدا الف لام جنسی ده نو الف لام جنسی چې بیا موږ معنی کوو چې جنسی صفات جنسی تعریفات ثابت خاص او خاص د الله پاک د پاره یا الف لام استغراقی معنی وکاو ټول تعریفونه ټول افراد تعریفات او ثابت خاص الله لرا او یاد دین الف لام د مراد الف لام هدی دي چې هغه تعریفونه کم چې د مصنف رحمت الله علیه په ذهن کې دي هغه تعریفونه کم چې الله پاک د خپل ځان لپاره بیان کړی دي دا ټول ثابت دي د چا لپاره هغه بس ته نو زمونږ وسته نو